أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 1 سے واپس لوٹیں. یا ایها الذین آمنوا وکسانو چې ایمان راوړل دي اطیعوا الله اطاعت کوئ د الله تعالی واطیعوا الرسول اطاعت کوئ د پیغمبر و اولی الامر منکم او د خاوندانو د اختیار تاسو نه. اولی الامر منکم خاوندان وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ خاوندان د اختیار تاسو نو دا دو تفصیلی ما تاسو ته وویل، یو حکمرانان یو علما او بیا دا قید ورته لیکلی منکم یعنی د هغه ارباب اختیار مننه به کوئ چې هغه د تاسو څخه وي. د تاسو څخه معنا دا ده چې که یو سړی عالم وي د قرآن او سنت خو مسلمان دی نو موږ د هغه په اجتهادات او په تحقیقونو یقین نه لرو. څه وایي ورته؟ مستغربین یا مستشرقین. سوی مستغربین سوی مستشرقین. مستغربین هغه مسلمانان دي چې د هغوی ذهن ټوټل غربي شوی. صحیح. او مستشرقین دا هغه مغربیان دي چې هغوی په شرقي امورو باندې تحقیقونه کوي. نو د هغوی تحقیقونه خو موږ نه منو، نه د مستغرب منو نه د مستشرق منو. صحیح شو؟ موږ صحیح د مسلمان منو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ کچر استاسو جگڑا پیدا شو فی شین پس معاملہ کے فردو الاللہ نو واپس کئی گا اللہ تعالیٰ تا والرسول پیغمبر تا ان کنتم تومنون کچر تاسو ایمان ساتی پا اللہ باندے والیوم الآخر اپروت داخر باندے ذالک خیرون دا بہتر دے واحسن تاویلا او دا خیست دے تاویلا دا مرجع پہ اعتبار الٹیمیٹ ریزلٹ. تاویل میں الٹیمیٹ ریزلٹ، فائنل ریزلٹ. نو څلور شیونه دلته ذکر شو. اطیعوا الله کتاب الله منئ، واطیعوا الرسول سنت رسول منئ، و اولی الامر منکم اجماع منئ د علماء. اولی الامر منکم دغه څه وایي؟ اجماع، یونانیمس ډیسیژن. صحیح. څه شی ورته یونانیمس ډیسیژن. او فإن تنازعتم فی شیء فردوه که جګړه پیدا شو د دې نه بعد په یو شی کې چې نه کتاب الله کې واضح دی نه په سنت د رسول کې واضح دی نه په د امت اجماع شوی ده، یو نوی ایشو پیدا شو. یو نوی ایشو پیدا سلوشن یې څه دی؟ الله تعالی فرمایي کتاب الله او سنت رسول ته واپس لاړ شئ. هلته به دوره چېرته کلو میلاو شي چې جیورس به د هغې په اساس باندې اجتهاد وکړي او د قیاس په حواله باندې دا مسله حل کړي. نو قیاس وایي ورته. نو څلور بنیادي اصول د شریع یا سورس د اسلامک لا کتاب الله، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت او نمبر 4 قیاس. علم تر الى الذین آیاتان دی کتلیا کسانو تا یزغمونا چی اغی دا خیال کئی دعوه لري. زعم مانا یو دعوه چی بنیاد نی. زعم دا چی دعوه دا چی بنیاد نشتی. یزغمونا غی دا گمان کئی انہم آمنو چکنی دوی ایمان راوڑے دے بما پاغن دین بانے پاغ شریعت بانے انزل الیکا چنازل شویر تاتا وماو پا آغ شریعت بانے انزل من قبلکا چنازل شویر مختصانا یریدونا دیغوائے ان یتحاکمو الالتاغوت چی دیدا محاکم یوتی. تحاکم مانا مسئلہ محکمے توڑل. تحاکم مانا مسئلہ محکمے توڑل. یریدونا دیغوائے ان یتحاکمو چی دیدا محاکم یوتی الالتاغوت تاغوت تا. الالتاغوت تاغوت تا. نو تاغوت نظام دا ماسی واللہ توئی دا اللہ نا علاوہ دا انسان نظام آگے تصوئی تاغوت ہوئی.
وقد امروا حالانکه دیتا حکم شوی دی ان یکفروا به چې دی به انکار کوي د طاغوتي نظامنا ویرید الشیطان و شیطان غواړي ان یضلهم چې ګمراه کړي دوی ضلالا بعیدا په ډېر لرې او لوی ګمراهۍ. نو مسلمان د اسلام د دعوې نه بعد د مسلمان مملکت د قیام نه بعد چې د الله د نظام نه علاوه د طاغوت په نظام باندې فیصلې کوي دا اتباع د شیطان ده. دا اتباع د شیطان ده او د شیطان دغه اتباع دا خلک ډېر لرې ګمراهۍ ته ورسېږي بیا واپسې ناممکن وي. بیا یوټرن نشي کولی بیا دومره لرې تلي چې بیا یوټرن نشي کولی. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا آیاتان بکتل آکسان یزعمون چې هغوی خدا ودا لري انهم امنوا بما انزل الیک چې د ایمان راوړی په شریعت باندې چې نازل شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او هغه شریعت چې نازل شوی دی مخکې ستا نه یریدون دی دا غواړي ان یتحاکموا چې دی دا مرافعه یوسي دا محاکمه یوسي الی الطاغوت طاغوتي نظام ته څه ته طاغوتي نظام. نو ماره طاغوت تاسو ته درې شیونه ښودي چې یو طاغوت شیطان ته وایي طاغوت شیطان ته وایي ځکه د طاغوت لټر معنا ده کثیر الطغیان ډېر سرکشه ډېر سرکشه کثیر الطغیان. نو دا څوک دی شیطان. نمبر 2 طاغوت د الله نه علاوه هغه معبود چې خپل عبادت ته خلک رابلي هغه معبود چې خپل عبادت ته لکه فرعون او نمرود خلک رابلل څه ته خپل عبادت ته. او نمبر 3 طاغوت د انسان جوړ نظام. وقد امروا حالانکه دوی ته حکم شوی دی ان یکفروا به چې د انکار وکړي د دې طاغوتي نظام نه ویرید الشیطان او غواړي شیطان ان یضلهم چې ګمراه کړي دوی ضلالا بعیدا په ډېرې لویې ګمراهۍ. واذا قیل لهم کله چې وویل شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما انزل الله هغه شی ته چې نازل کړی دی الله تعالی یعنې هغه شریعت ته چې الله نازل کړی دی هغه کتاب ته چې الله نازل کړی دی. ویل الرسول او راشئ پیغمبر ته چې فیصله وکړو د الله په قانون او د پیغمبر په نظام د الله په قانون او د پیغمبر په نظام نه چې کله دا دعوت ورته ورکړي نو الله تعالی فرمایي چې منافقینو ته وګوره رأيت المنافقين تبوینی منافقان یصدون عنک صدورا چې هغوی به مخ اړوي د تا نه مکمل طور هغوی به موضوع بدلوي څه به کوي یعنې مخ به اړوي د تا نه مکمل طور سبجیکټ به بدلوي ټاپک به بدلوي. فکیف اذا اصابتهم پس څه حالت به د دوی چې کله ورسېږي دوی ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د هغې چې لېږلې د لاسونو دوی یعنې عمل د دوی ثم جاؤوکه بیا به راځي تا ته یحلفونه قسمونه به کوي الله تعالی باندې ان اردنا چې مونږ اراده نه ده کړې الا احسانا و توفیقا مګر د مصلحت و توفیقا د توفیق معنا چې مونږ جوړ راولو یعنې مونږ دا خبره ځکه ټاپک بدل کړو چې مونږ نه غواړو چې دا خلیج د نفرت ډېر وسي شي. اولئک الذین دا هغه کسان دی یعلم الله ما فی قلوبهم چې پوهېږي الله تعالی په هغه شی چې په زړونو د دوی کې دی. فاعرض عنهم ته د دوی نه مخ وګرځوه وعظهم نصیحت ورته وکړه وقل لهم او وایه دوی ته فی انفسهم په باب د نفسونو دوی کې قولا بلیغا خبره ښایسته. وما ارسلنا من رسول انو لېږلې مونږه هېڅ یو پیغمبر الا لیطاع مګر دې دپاره چې د هغې طاعت وکړی شي باذن الله په حکم د الله تعالی. نو الله تعالی وایي پیغمبر صرف دې دپاره نه دی چې تاسو ته بیانونه کوي تاسو ته به درس وایي نه پیغمبر ستا دپاره رول ماډل دی د هغه فالو کوي د ژوند په هر میدان کې به هغه فالو کوي. وما ارسلنا نو لېږلې مونږه هېڅ یو پیغمبر الا مګر دې دپاره لیطاع چې د هغې طاعت وکړی شي اوبیډینس وکړی شي باذن الله. دا د پیغمبر اطاعت چې کېږي الله تعالی وایي دا د خدای حکم دی دا د شخصي مسله نه ده دا د ذاتي مسله نه ده دا د الله حکم دی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم
اکچری دوی په هغه وخت کې چې زیاتې کړې او ځانونو خپلو سره جاؤک راغلې وې تا ته فاستغفر الله. اوس الله تعالی وایي انسان نه خطا کېږي، کله ارادي کله غیر ارادي. ټیک ته ومنله چې ارادي طور د ایستلي دي شیطاني نظام ته او طاغوتي نظام ته او د الله او د پیغمبر نظام یې پرېښودلی، خو باید چې انسان دی مسلمان دی چې احساس ورته وشي دا کار خو مې غلط کړی دی، چې د خپلې غلطۍ احساس ورته وشي. نو الله تعالی وایي چې کله دوی ځان باندې دغه زیاتې کړه او که تا ته راغلی دی. ولو انهم کچرې دوی ظلموا انفسهم په هغه وخت کې چې زیاتې کړې او ځانونو خپلو سره جاؤک تا ته راغلی واستغفر الله بخنې غوښتې الله تعالی نه واستغفر لهم الرسول بخنه غوښتې دوی لپاره پیغمبر لوجدوا الله نو دوی به موندلی الله تعالی توابا توبه قبلوونکی رحیما او مهربانه. خو دوی خو دا ونه کړه، احساس ورته نه کېږي چې زما ناروا دي. او د انسان او د مسلمان په حواله دا د ټول نه ناکاره کار دی چې د خپلې غلطۍ احساس نه کېږي. فلا نه لا معنا نه لکه مونږ غوسه شو نو څه وایي نه صحیح یو خو داسې نه هغې زور نشته نه چې کله سړی غوسه شي بیا څه وایي نه فلا الله تعالی وایي نه داسې نو کول پکار وربک زما د ستا په رب باندې قسم وي الله وایي چې زما د ستا په رب باندې قسم وي لا یؤمنون دا خلق مومنان کېدی نشي تر هغې پورې حتی یحکموک تر هغې چې تا فیصله کوونکې جج جوړ کړي فی ما شجر بینهم په هغه جګړه کې چې پیدا شوې ده منځ د دوی کې چې د دوی منځ کې کوم منازعات دي کوم قضایا دي کمی جګړې دي کم جنګونه دي کمی شخړې دي که هغې کې ته جج جوړ کړې یعنې ستا قانون یې جج جوړ کړو نو خو مؤمنان دي که ستا قانون جج نه جوړی زما د ستا په رب باندې قسم دا مؤمنان دي. فلا وربک لا یؤمنون دی مؤمنان نشي کېدی حتی مگر الا یحکموک چې تا جج جوړ کړي فی ما شجر بینهم په هغه شی کې چې هغه باعث د اختلاف یعنې د جنګ جوړ شوی د دوی منځ کې ثم لا یجدو فی انفسهم او بیا دوی نه محسوسوي په زړونو خپلو کې حرجن رزسټنس حرجن معنا رزسټنس یعنې جج خو یې جوړ کړي اوس یقینا چې فیصله کېږي نو د یو کس به په حق کې او د بل به مخالفي. اوس الله تعالی وایي ایمان صرف دا هم نه دی چې د پیغمبر او د الله قانون ته د قضیه راوړه محکمې ته رالې نه محکمې چې بیا فیصله وکړه نو که ستا خلاف وکړه په پراخه زړه باندې قبوله کړه رزسټنس که زړه کې راځي بیا د ایمان نشته. ثم لا یجدو او بیا یې نه محسوسوله فی انفسهم په زړونو خپلو کې حرجن رزسټنس مما قضیته د هغه فیصلې چې تا کړې ده ویسلمو تسلیما او دوی دا تسلیم کړي مکمل تسلیمولو سره چې بس د الله او د پیغمبر فیصله ده زما په سر سترګو د الله او د پیغمبر فیصله ده په سر سترګو. اوس الله تعالی وایي ما دوی دپاره آسان قانون رالیږلي دي حالانکې زه خدای یم زه خالق یم زه مالک یم زه رب یم زه حکمران یم یو سړی او څه چې د دغه سړي ملکیت کې دي دا ټول زما ملکیت دی یعنې صرف د زه ملکیت زما ملکیت نه دی په خپله خو زما ملکیت دی. نو الله تعالی فرمایي چې ځکه دا حکم وکړي چې ځان مړ کړه نو باید چې دا مسلمان شاته ونه ګوري خو چې بس زر ځان مړ شي یعنې که خدای ووایي چې دې کوهي ته ورتوب کړه نو ته بیا څه وایي چې دا خو هلاکت دی دا خودکشي ده دا ستا نفس یا ستا ژوند دا ستا ژوند دی که د چا دی دا د الله دی. الله تعالی وایي دغه ستا کومه پراپرټي چې ده دې ته اور واچوه څوک ورته اور ورته واچوه نو ته به څه وایې چې دا خو اسراف دی دا خو زیاده مال ده دا ستا مال دی چې د چا دی او اور ورته واچوه. ولو انا كتبنا عليهم اکچرې مونږ مقرر کړی دوی باندې ان اقتلوا انفسکم چې تاسو قتل کوئ ځانونه خپل او اخرجوا من دیارکم یا اوځئ د کورونو خپلو نه پرېږدئ دا ما فعلوا نبو کړی دا کار الا قلیل منهم مگر ډېر لږو کسانو د دوی نه ولو انهم فعلوا اکچرې دوی کړی وې ما هر هغه کار یوغزون به چې دوی په د هغې اډوایس ورکولی شي. اوس الله تعالی فرمایي زما امر صرف امر نه وي زما امر صرف امر نه وي دا سنسیر او مخلصانه اډوایس هم وي دا څه شی وي دا مخلصانه اډوایس هم وي بظاهر به تا ته دا خساره ښکاري خو فی الحقیقت دا ستا منفعت دی
مذاهب بتا ته دا خساره ښکاري خو فی الحقیقت دا ستا منفعت دی دا ستا نفع ده د دې وجې الله تعالی ورته وعظ وي چې ولو انهم فعلوا ما یوعظون به اکه چرې دی کړی وي هر هغه کار یوعظون به چې دوی ته د هغې مخلصانه وعظ کړی شوی دی لکان خیرا لهم نو دا به بهتر دوی دپاره واشد تثبیتا او دا به ډېر مضبوطو د استحکام د ایمان لپاره د څه لپاره د استحکام نو اوس مونږ به حیثیت مسلمان همیشه دا سوچ لرو چې خدای مو ایمان مضبوط کړي څوک خدای مو ایمان نو که یو سړی وایي چې خدای دې زما مثل مضبوط کړي نو مثل څنګه مضبوط کېږي مثل دې خدای مضبوط کړي نو څه به کوي ایکسرسایز به کوي نه څه به کوي ایکسرسایز به کوي بس ایمان هم دقسې مسله ده حیات ما دی ته وی ما دې کتابونه راړم زه ټلیفونو کې ډوډۍ ده او کنه مونږ اوس تا پرې ښودو ته تیار نه یو نو هم اوس تا پرې ښودو تیار نه یو د دې دا معنا ده چې تا یو ځل لنګوټه وکړه نو بس لاړې ملا شوې نه دا خو تر مرګه پورې ده خبره فلا وربک اللہ تعالیٰ وہی نا واپس سے آیت نمبر 36 فلا وربک نا وربک زمادستا پربان قسم لا یؤمنون کہ دا خلق ترقی مومنان نسکے دے حتی یحکموک کہ سو پورے سجج میں جوڑ کرے سو کو پیغمبر خود زمون جج نہیں کہ دے دنیا کے راوت قانون مراد دے حتی یحکموک کہ ترسو پورے تو حاکم و قاضی نے جو کرے فیما پاغ مسلو کے شجر بینہم کہ باعث دے اختلاف جوڑ شوئے دویمیت کے ثم لا یجدو فی انفسهم اب یاتین محسوسے پزنو پلو کے خرجن تنگی مانا ریزسٹنس یعنی کہ خدای قانون اد پیغمبر قانون کو فیصلہ کا نو کفتا خلاف ہوں بس خدا زبا لکھا دغه تا پکې مالي نقصان ده والله تعالی وایي دا د خیر دی ویسلموا تسلیما چې دوی سرنډر وکړي مکمل سرنډر ولو انا كتبنا علیهم اکه چېرې ما مقرر کړی دوی باندې ان اقتلوا انفسکم چې ځانونه مړه کړي ځکه الله تعالی وایي زه مالکم زه خالقم هر څه ستا ځان هم زما ملکیت دی ستا ځان هم زما نو دا زما ملکیت دی نو که دا سلو بهر غورځوم نو ما څوک جیل ته خو نه شي بوتلی څه بوتلی نه شي څوک را باندې کیس کولی شي نو ما خپل ملکیت دی نو الله سړی دا ټول خپل زما ملکیت دی چې زما چې ځان مړ کړه نو شاته وګوره بس دا ځان نه وه ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم كچرمونگا لکھے مقرر کرے دوی باندے ان اقتلوا انفسكم کہ قتل کے زانو نقتل او اخرجوا من دیارکم یا اذی من دیارکم دکورن قلنا ما فعلوا الا قلیل منهم ننبو کرے داکا مگر لگو کسان ددینا ولو انهم فعلوا اکچر دوی کرے ما یوعظون به آغا حکم چدیت داغے وعد و نصیحت ورکوئے کی نو اللہ تعالیٰ ویدی کہ کم حکم کم نو دا حکم صرف حکم نہ دے دا سادہ پارا سنسیر ایڈوائس دے اور سنسیر ایڈوائس آگے تو وہی کہ داغی نتیجت تا حق کی بہتر رہی مخلصانہ مشورہ حالانکہ بعض اوقات دی یو دوست مخلصانہ مشورہ سڑی تا خون لگی یو دوست مخلصانہ مشورہ یعنی مثلا یو سڑی جذباتی شوئے دے اور توپک راوست دے لیکن کو پہ راوست دے اور بس زمان دا سڑے نامل کو صحیح اوس یو دوست هغه په لاره کې ورته سنسیر ایډوایس وکړي چې ملګري په خبره باندې سوچ کول پکار دي د تحقیق کول پکار دي دا خبره تاسو چا کړې دا غلطه دي فلان 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 صحیح اوس هغه خدا سره دومره ایموشنل دی صحیح چې دې هغه سره خو هي چې ورته وایي چې راځه زوم در سره نصیب داسې چې ورته فلان 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 صحیح نه سنسیر دغه چې دا کوم وړاندې نه سړی کوي نه زه دې بالکل نه پرېږدم صحیح دی هغه سره جنګ هم کوي هغه سره لاس هم کوي فلان فلان خو چې رګي دماغ یخ شي صحیح او وروسته پرې سوچ وکړي او چې د دې دوست دا مشوره دا ټول نه بهتر نو دې ته وایي سنسیر مخلصانه مشوره
ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم نو دا به بهتر ودوی لپاره واشد تثبیتا دا به مضبوط وا د ایمان د تقویت د پاره د ایمان د استقامت د پاره نو دغه یعنی واضح خبره ده الله تعالی فرمایي چې زوام چې دا کوا او دا مکوا صحیح دا به ایمان مضبوطوي چې دا کولو والا کار وکړي او نه کولو والا نو کې نو دا به ستا ایمان مضبوط کړي. نو ما تاسو ته مثال درکړو چې کوس فیض خان وایي چې مسل مضبوطول غواړم نو موږ ورته څه کوه ویټ لفټینګ کوه نو ایکسرسایز کوه نو صحیح اوس دغسې کلاس وناسته باندې مسل نه مضبوطېږي نو مسل مضبوطې نو بس ایکسرسایز به کې ایمان مضبوطې موږ ایمان به د خدای مخ پسې مضبوط کړي. الله تعالی وایي ایمان ایکسرسایز غواړي. ایمان مضبوطېدل څه غواړي؟ ایکسرسایز غواړي. او کوم ایکسرسایز چې جم والا درته وایي کوم ایکسرسایز جم والا نو جم والا دې باقي څوک دی؟ الله دی او پیغمبر دی. نو بس هغه ورته وایي چې ته به دا ایکسرسایز کوې دې سره به د ایمان مضبوط کېږي. صحیح اوس یو سړی ایکسرسایز خو ټول خلک کوي خو مختلف قسم بیماری وي د یو سړي د ملا بیماري وي صحیح نو هغه ته یو قسم ایکسرسایز کوي. د یو سړي د لاس بیماري وي نو هغه ته بل ازما یو کس ولید نو د هغه د لاس څه ځل شوی دی لاس کې ځل شوی نو هغه یو څه ورکړی دی بس هغه دغسې لاس یو داسې ځل کوي هغه ربړ غوندې لاس کې نیولی هغه داسې ځل کوي صحیح اوس هغه ته خو هغه نشي ویلی چې څوک ویټ لفټینګ کوه هغه لاس کار نه کوي ویټ لفټینګ څنګه وکړي. نو د هر چا دپاره ماهر سړی هغه ته متعلقه ایکسرسایز کوي چې دا ایکسرسایز وکړه نو دا شی به ورسره مضبوط شي. نو الله تعالی وایي ایمان والا ایکسرسایز زه به درته ښیم چې دا شی وکړه. صحیح نو بظاهر خو سړي تکلیف ورکوي ښه نه ورکوي اوس په ټریډمل باندې دونه وال او یا ویټ لفټینګ کول او یا هغه سایکل داسې وړاندې ورسته کول او داسې راخل او داسې کول اسان کار خو نه دی. صحیح او د نتیجې په اعتبار بهترین دی نتیجې په اعتبار نو الله تعالی وایي دا زه چېرته کومه خبره کوم چې دا کوئ یا دا مه کوئ دا د نتیجې په اعتبار ښه دی ایمان به دې مضبوطېږي. سوره البقره چټکاری باندې کار نه کېږي بس هغې سره په هر پین کې ختم شي د دین په حواله باندې چټکاري لګوي. آیت نمبر 214 آیت نمبر 200 کتب علیکم القتال لازم شوی دی تاسو باندې جنگ کول جنگ نو اوس مونځ هم مونږ باندې لازم دی روزې را باندې هم لازم دي حج را باندې هم لازم دی زکات را باندې هم لازم دی خو چې الله تعالی وایي کوم شی در باندې لازم شوی دی د هغې لپاره سرټن کنډیشن سرټن سرکمسټانسز دي چې شرایط یې څه دي سرکمسټانسز څه دي صحیح خو خلک هغوی د قرآن ترجمه را واخلي د قرآن ترجمه را والي وایي دغه دی دا قرآن بغیر د جنګه بله خبره نه کوي قرآن بغیر د جنګه ځکه عالم خو وي نه هغه ته خو د قرآن تقاضې معلومې دي قرآن خو ټول په سټډي کې وي نه نه حدیث د پیغمبر په سټډي کې وي صحیح نو بس ان آیسولیشن یو آیت واخلي او په ټي وي باندې راشي څوک مستشرق نو مستشرق په ټي وي باندې راشي زمونږ مسلمانان هم سادهګان ولې خلک دي دا خو صحیح نو مونځ فرض دی که فرض نه دی فرض دی بار بار قرآن وایي چې مونځ فرض دی اقیموا الصلاة نو مونږ 40 ګنټې څه کوو مونځ نه کوو 40 ګنټې کوو نه د هغې دپاره خاص ټایمونه دي د هغې دپاره سرکمسټانسز دي د هغې دپاره ریکویزټس دي د هغې دپاره کنډیشنز دي نو چې هغه وخت کې راشي او هغه کنډیشنز یې مونږ پوره کړو او پري ریکویزټ ټول پوره کړو نو بیا د هغې نه پس کوو صحیح اوس الله وایي زکات ورکوي څه وکوي زکات ورکوي دا شیرشاه د کال ټول 12 میاشتې زکات ورکوي نه خو چې بس کال تېر شي رمضان کې څه لږ غونډې وباسي هغه بیا صحیح ډېر دی شیرشاه لږ یا ډېر صحیح ځکه چې دې لپاره څه ریکویزټ دي څه کنډیشن دي څه سرکمسټانسز دي نو چې هغه فلفل کړي نو بیا زکات ادا کړي خدای وایي حج وکړئ نو موږ ټول کال حج روان دي یا ټول عمر حج روان دي نه خو چې کله د وس وي او ټایم راشي نو بس د وس او د ټایم په بنیاد باندې سړی بیا حج ته لاړ شي نو الله تعالی وایي جنګ در باندې لازم دی کله when that is needed when that is چې کله ضرورت وي چې unavoidable وي inevitable یو ما تاسو تصور کوئ نه د دې په حواله ښودلي بیا یاد لرئ
کتب علیکم القتال لازم شوی تاسو باندې جنگ وهو کرہ لکم حالانکه دا جنگ ناخوښه دی تاسو ته. ځکه څوک دا غواړي چې ښځه مې پرېښودې، بچي مې پرېښودې، بزنس مې پرېښودې، جاب مې پرېښودې، کلاس نفوف مې واغستې او چېرته لاړې؟ څنګه کړه سړی ورته تجاري سړی دې مهاجر شي، مهاجر شي ته وتښتېدې. وهو کرہ لکم حالانکه دا ناخوښه دی تاسو ته طبعي اعتبار سره. وعسى ان تکرهوا شیئا خو ممکن ده چې تاسو به بد منئ یو شی طبعي اعتبار سره. وهو خیر لکم خو دا به بهتر وي تاسو دپاره د نتیجې په اعتبار. خدای وایي چې دا به تا ته ښه نه ښکاري خو نتیجه به یې تا دپاره ډېره بهتره وي. وعسى ان تحبوا شیئا ممکن ده چې یو شی به ته ډېر خوښوې وهو شر لکم خو دا به د نتیجې په اعتبار ډېر ناکاره وي تاسو دپاره. نو الله تعالی وایي چې زه وایم یو کار کوه نو ته خپل عقل ورته مه اپلای کوه چې زه وایم نو ما ته د مستقبل پته ده، ما ته د نتیجې هم پته ده. دې وجې الله تعالی ورپسې ووایي چې والله یعلم الله تعالی پوهېږي مستقبل باندې او نتیجه باندې وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ what will happen to me tomorrow. دا تر سبا پته شته، د زمانه برس پته شته، د یو ویک وروسته پته شته، هېڅ شی نو الله تعالی وایي چې زه وایم کوه دا کار نو بس بیا ما باندې ډیپنډ کړه نه واپس خپل سبق ته چې ولو انهم فعلوا اکه چرې دوی کړی وی ما هغه کار یوعظون به چې د هغې مخلصانه واز او نصیحت کېدی شي دوی ته لکان خیرا لهم دا به بهتر وی دوی دپاره واشد تثبیتا دا به مضبوط وی د استقامت په اعتبار او د ایمان د تقویت په اعتبار. واذا لآتیناهم په دغه وخت یقینا به موږ ورکړی دوی ته من لدنا د جانب خپلنا اجرا عظیما ډېر لوی اجر. ولهدیناهم موږ به هدایت ورکړی وی دوی ته صراطا مستقیما نیغې لارې طرف ته. نو اوس نیغه لاره موږ پکې نه میلاوېږي، پریکټس پکې نو په نیغه لاره به روانې پریکټس پکې ځکه دا یو کانسټنټ عمل دی. صراط مستقیم د دې وجې خو موږ د ورځې پنځه ځله په هر یو رکعت کې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط. نو مثال یې داسې دی لکه یو سړی سان فرانسکو ته ځي نو دا خو اوس معلومه ده چې فری ویفای چېرته تللی ده سان فرانسکو ته، خو کانسټنټلي او کانټینیوسلي د دې سر نه به تر هغه سره پورې ځي نو هله به دی اپلوډ کړي څه ته سان فرانسکو ته او که دی دی لس میلاس په فری ویفای باندې بیا هلته سټاپ شه نور عمل یې بس نور عمل یې بس نو دی به سان فرانسکو ته کله رسي قیامت ته پورې هم نشي رسېدی. صحیح نو صراط مستقیم الله تعالی فرمایي فاینل ډیسټینیشن ته به ځې دا کانسټنټ عمل ده تر مرګه پورې دا کانسټنټ عمل دی تر مرګه پورې. یو خو به ایگزټ نه اخلي سمجھے کہ ایگزٹ بنا نہ لائف کا نہ لگتا پلی فری وانے بدے ویو کانسٹنٹ اور کنٹینیوس بروانے کانسٹنٹ اور کنٹینیوس بروانے. اردو کی شاعر ډېر عجیبه خبره کړې ده ویسے مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. هغه وایي د عشق مدرسه عجیبه مدرسه ده، د عشق مدرسه دا عجیبه مدرسه ده چې کوم سړی پکې سبق ښه یاد کړي هغه ته چھټي نه میلاوېږي. حالانکې د عامو مدرسو قانون دا وي چې چا سبق یاد کړو د هغې چھټي شوه. مونږ په د مسجدو کې به سبق وی نو استاد به څه وي دا دې نه دې پورې یاد کړي چې څوک څه وخت یاد کړي او ما ته واورئ نو د هغه چھټي ده او چا به نه یاد کړم ماښامه به هغه ناست یادول به کول صحیح. خو هغه وایي چې د عشق مدرسه د هغې ضابطه بلکل بدله ده چې څوک سبق ښه یادوي هغه ته به چھټي نه میلاوېږي. معنا دا چې تر مرګه خبره ده. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا په دغه وخت یقینا موږ به ورکړی و دوی ته د خپل جانب نه لوی اجر. وَلَهَدَيْنَاهُم موږ به ګایډ کړی و دوی صراطا مستقیما نیغې لارې ته. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اوس صراط مستقیم طرف واپس لاړ شئ سورہ فاتحه ته. بالکل لمبنے سورت آیت نمبر 3 خوشپگم اهدنا الصراط المستقیم منتوخایا نیغلارا منتوخایا نیغلارا سیدھا لارا صراط الذین لا دعاغچا انعمت علیہم چتا انعام کر دیا کوئی باندے. نوز صراط مستقیم دی انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن کو بڑی تفصیلی وی نو آسانه سره الله تعالی وخودو چې کوم خلکو باندې ما انعام کړی دا غي لار صراط مستقیم ده.
هغې لار سره صراط یعنې دغه انعام والا خلک چې دي دا د صراط مستقیم سمبل دي دا د صراط مستقیم سمبل فري وے فایر څه فري وے فایر دا خو پوره 400 میله تر سان فرانسیسکو پورې تر څه پورې او کله کله پکې برانچونه هم ځای په ځای جدا کېږي نو سړی کنټرول شي چې ته فري نه خطا کړي دي چې ته فري نه خطا کړي نو ځای په ځای دې ساینونه لګوي لګوي سایډ به نه انټرسټیټ فایر نه د فري وے فایر د هغې ځای په ځای باندې به ساین تا ته راځي هلته به ساین لګولې فري وے فایر نه صحیح اوس دا څه لپاره چې ته کنفیوز نه شي همدغه لار ده چېرته ایزټ کې نه راځي چېرته خطا شوی وي چېرته ګډوډ شوی وي صحیح نو اوس دا ساین چې دی دې باندې تا هغه لار کانسټنټلي او کانټینیوسلي معلومېږي اوس اصل کې دا خلک چې کوم باندې خدای انعام کړی دی دا هغه خلک دی چې دوی ساین او سمبل دي د فري دی د صراط مستقیم اوس دغه کم خلک دی نننی سبق د دغې خلکو لږه تشریح کوي واپس ومن یطع الله او څوک چې اطاعت کوي د الله والرسول د پیغمبر فاولئک دا کسان مع الذین دا د هغه چا ملګري دي انعم الله علیهم چې الله تعالی انعام کړی دی هغوی باندې اوس دا څوک دا کوم خلک دي نو څلور تفصیل من النبیین پیغمبران دي والصدیقین رښتوني خلک دي والصدیقین رښتوني خلک دي والشهداء شهیدان د الله لاره کې والصالحین نیکان خلک دي نو بس الله تعالی فرمایي چې همدغه څلور طبقې دي دغه څلور طبقې د دې نه علاوه پنځمه طبقه بله نشته چې هغې ته مونږ ووایو چې په دې باندې خدای انعام کړی دی نه بس الله تعالی وایي ما انعام په دې څلور طبقو کړی دی بلکې ان د اند پنځه دي ذکر لفظ شهدا دوه ترجمې علماو کړي دي یو شهدا شهیدان په لاره د الله کې یو شهدا په معنا د علما د قرآن و سنت ځکه حدیث کې راځي العلماء شهداء الله فی الارض علما دا د خدای ګواهان دي په ځمکه کې دا څه دي د خدای ګواهان او د خدای نمایندګان دي په ځمکه کې پریکټیکل علما فاولئک مع الذین دا کسان دا چا ملګري دي انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی هغوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه والصدیقین او د صدیقانو نه والشهداء او د علماو نه یا د شهیدانو نه والصالحین د نیکانو خلقونه نو بس پنځه طبقې شوي یو انبیا نمبر اول نمبر دویم رښتوني خلک نمبر دریم شهیدان په لاره د الله کې څلورم پریکټیکل علما د قرآن سنت او پنځم نیکان او پاکان خلک نو بس دا پنځه طبقې هغه دي چې دوی باندې خدای انعام کړی دی بل شی ته الله تعالی انعام نه وایي وحسن اولئک اخیستل دا کسان رفیقا د ملګري په اعتبار وحسن اولئک رفیقا دغه خلک چې څوک دوی سره ملګري پیغمبرانو سره ملګري شو دا ښه ملګري شي چا چې ملګرتیا وکړه علماو سره دا ښه خلک دی چا چې ملګرتیا وکړه شهداو سره دا ښه خلک دی رښتونه خلکو سره دا ښه خلک دی صالحانو سره دا ښه خلک دی صحیح حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم الی من یخاللو هر یو سړی علی دین خلیله دی د خپل دوست په دین باندې دی صحیح د خپل کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز صحیح اوس یو سړی چې قمارباز دی او بل سړی دوست دی نو د هغه متعلق چې یقینا د هغه هم دغه مزاج سړی دی نیت کې رفاقت پسړی صحیح ده تړونې پسړی خبره یو سړی دی شیط کي څه کوي ډرینک کوي او بل سړی هغې مستقل ملګری دی فار ټایم بینګ ته ورسره ناست دا خو دا خبره نه موږ ورته ولې صوفي یاړ چې پخه ملګرتیا ده نو چې پخه ملګرتیا ده نو په څه ده سړی پیاله یې ده نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سره دوستي جوړې فلینظر احدکم الی من یخاللو لومړی ښه غور او فکر وکړه چې دا چا سره دوستي جوړوم دا څنګه سړی دی په قهر مې وانړی دا څنګه سړی دی سبا مې په عذاب وانړی مولانا روم یو دوه شعرونه ډېر عجیبه ویلي دي چې تا توانې دور باش از یار بد تا توانی دور باش از یار بد بدتر بود از مار بد دا مصنوعي په انګریزي کې ترجمه شوې دلته اوس انګریزان یې ډېر ګوري صحیح ځکه انګریزان خو هم ټول کنفیوز دي که نه دا یې چېرته منټل سیټسفیکشن غواړي څه غواړي او د مولانا روم کتاب هغه خو منټل سیټسفیکشن ورکوي
چې تا توانې دور باش از یار بد چې وس درسي د ناکاره دوست نه ځان را تعلقه کا ولې یار بد بدتر بود از مار بد ناکاره یار د تور زهریله مار نه ډېر زیات خطرناک او هغې بیا موازنه کړې ده کمپیریزن یې کړی دی چې مار بد تنها تو را پر جا زند مار بد تنها تو را پر جا زند ولی یار بد بر جانو پر ایما زند وایي چې ناکاره مار خدای دې بچ ساتي که وی چې چلې نو خو صرف روح به دې واري مړ به دې شي خو ناکاره یار به دې لومړی ایمان ختموي وروسته به دې روح دي لومړی به دې بېایمانه کوي وروسته به دې بیا مړی صحیح شوه لومړی به دې څه کوي بېایمانه کوي به دې په قماربازۍ به دې اړی په شراب نوشۍ به دې اړی په غلیو به دې اړی په رهزنۍ به دې اړی په ډکیتي به دې اړی په دغه ناکارۍ به دې اړی دې ټولو او د هغې الټیمیټ انجام به څه چېرته به مړ شوی نو صحیح دا شعر زما ډېر خوښ دی چې معرفت تنها تو را پر جا زند ولی یار بد بر جانو بر ایما زند ومن یطع الله والرسول اسوک چې اطاعت کوي د الله او د پیغمبر فاولئک دغه کسان مع الذین دغه چا ملګري دي انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی هغوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه والصدیقین صدیقانو نه والشهداء شهداءو نه والصالحین او نیکانو نه دا څلور طبقې یعنې پنځه طبقې بلا صورت وحسن اولئک رفیقا اخیسته دي دا کسان د ملګري په اعتبار ځکه الله تعالی قرآن کریم کې بل ځای فرمایي چې یا الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین خدای وایي دوه څیزونه کوه کامیاب به دنیا کې او آخرت کې دنیا کې او آخرت نمبر اول تقوا نمبر اول تقوا او نمبر دویم وکونوا مع الصادقین د ښو خلکو ملګرتیا کوه ښو خلکو سره کښېنه پاسه ناکاره خلکو سره مه کښېنه پاسه ذالک الفضل من الله دا مهربانی دا الله تعالی دا چې دې سره چې عملګرتیا شوه دا مهربانی دا الله تعالی ذالک الفضل من الله وکفا بالله علیما کافی دے اللہ تعالی عالم پاشے یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو خذوا حذرکم چکل جنگ unavoidable وي چکل جنگ لازم شي کله جنگ لازم شي لو خذوا حذرکم تاسو ونیسئ حذرکم احتیاط خپل خذوا حذرکم معنا تاسو خپل احتیاط ونیسئ نو چې جنګ شروع شي نو احتیاط خلک نیسي بنکرې جوړې کړي سنګر جوړ کړي اسلحه پیدا شي فلا خلک تدریب کړي صحیح خذوا حذرکم نو حذر په معنا د اسلحې او د ترتیباتو دی د څه دی ترتیباتو دی خذوا حذرکم ونیسئ احتیاط خپل یعنې څه چې د جنګ تقاضا ده احذارات فانفروا ثبات تاسو ځئ جنګ لپاره ثبات په ګروپونو کې څه کې په ګروپونو کې او انفروا جميعا یا اوځئ یکمشت یا په ګروپونو کې one after the other یا یکمشت depend upon circumstances صحیح شو احوال ته به ګورئ نو دا فیصله څوک کوي یعنې په دې باب کې جرنیل چې کوم سنګر کې وي د هغه ډیسیژن فاینل وي د هغه ډیسیژن فاینل نو که هغه ووایي چې all of a sudden all of us we should take so then we should او که هغه ترتیبات داسې نو چې یو ګروپ به اټیک وکړو دوه به رسور پسې ولاړو چې هغه یې حساب جنګېږي دویم ګروپ به ورشي چې هغه وجنګېږي دریم ګروپ به ورشي صحیح وَإِنَّ مِنْكُمْ أَتَاكِسْ سَرَبَازِ سَاتُنَا لَمَنْ آغَدِ لَيُبَتِّئَنَّ چې دې په خپل جنګ نه رسو کېږي او نور هم رسو کوي په خپله رسو کېږي او نور هم اوف بد حال دی اور ورېږي څه وایي وایي بد حال دی اور ورېږي نو نه په خپله ځي او نه بل ته ځي الله تعالی فرمایي زه پېژنم تاسو کې څه خلک هغه دي وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ أَتَاكِي سَرَ بَازِي تَاسُ کِي آغا سخت دے لَيُبَتِّئَنَّ چې دې په خپل رسو کېږي او بل رسو کوي فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ نو که چېرې ورسېږي تاسو ته په جنګ کې مصیبت شکست قال نو دغه سړی وایي
چې قد انعم الله تاکید الله ما سره ډېره مهرباني کړې ده اسلام اكن زکدنو مغون دوی سره شهیدن حاضر پجا شکر دې چې زمون کړې شکر دې چې زما به چې اتر ماته فاته امړو اسلام اكن مغون شهیدا ولئن اصابكم فضل من الله اکثر ورسیږي تاسو مهرباني ده الله جانب نه فتح او غنیمت لَيَقُولَنَّ نُدَّغَ سَرِي ازمونږ شیخ ته بوئے دغه دله شیخ رحمت الله علیه تعالی پښتو کې چې دغه دله چې لَيَقُولَنَّ دغه سړی وایي یا دینه کې دا جمله که ان لم تكن بينكم وبينهم مودة پرېږده لَيَقُولَنَّ دغه سړی وایي یا لیتني او کاش کې كنت معهم چې زه هم ورسره وی ډېر لوی غنیمت او ډېر لوی تمغې میلاو چاته تمغې جرأت چاته تمغه بخالت چاته هلال امتیاز چاته نشان حیدر په دې آرمي کې مختلف تمغې وي هغه صرف تمغې نه هغه سره نقد پیسې هم وي هغه سره پراپرټي هم ورکوي هغه سره بنګلې ورکوي هغه سره ډېر اعزازونه ورکوي صحیح نو چې کله فتح او کامیابي نصیب شي نو دوی وایي کاش چې زه هم تللی وي موږ ته چې تمغه ماته هم میلاو شوې وه یو لس ایکړه ځمکه به راته میلاو شوې وه یا لیتنی کنت معهم کاش زه وې دوی سره فافوز فوزا عظیما کامیاب شوی بم په لویه کامیابی نو دا نفس جمله چې ده الله تعالی وایي دې دا خبره داسې حسرت سره کوي کأن لم تکن بینکم وبینه موده لکه چې ستاسو د ده په میت کې یو بل سره تعلق نو دی ځکه محروم پاتې شوی صحیح اوس یو خدای سره دی یعنی مین د آرمی سره تعلق دي چې آرمی کامیاب شو تمغې میلاو شو پیسې میلاو شو جایدادونه میلاو شو لوی عزت او شرافت ورته میلاو شو یو سړی د آرمی سره تعلق دي چې هغه حسرت شي نو حسرت په ځای ذکر د آرمی ممبر نه دی د آرمی ممبر نه الله تعالی وایي دې خو داسې خبره کوي لکه چې تاسو نه پېژنئ او تاسو نه پېژنئ دغه نو چې تاسو پلی نه دی په خپله ورسته کېدو او خلک یې رسته کول فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس جنگ کئی پلاز اللہ کی آکسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ کہ اغی خرسیر دنیا جوان دا آخرت دا خیر دا پارا دنیا جوان خرس کی فدی کے بدلہ کسا والی آخرت والی ومن یقاتل فی سبیل اللہ اسوچ جنگ کئی پلاز اللہ کے فیقتل قتل شی او یغلب یا غالب شی فیقتل شهید شي او یغلب یا غازی شي فسوف نؤتی اجرا عظیما پس زر چې ورکو به درته لوی اجر اوس الله تعالی وایي جنګ وکړئ جنګ وکړئ جنګ نو ذهن ته دا راځي د جنګ نه بغیر دا جنګ ولې وکړئ دا جنګ ولې وکړئ نو الله تعالی وجه کوي چې وما لکم لا تقاتلون اس شوي دي تاسو باندې چې تاسو جنګ نه کوئ په لار د الله کې حالانکه باعث موجود دی څه باعث موجود دی څه باعث والمستضعفین مستضعف هغه چاته وایي چې د هغې ډیو رایس د هغې ناوسته شوي هغې اوپرس شوي څه شوي اوپرس شوي والمستضعفین من الرجال هغه کمزوري کړی شوي خلک محروم خلک د نارینهو نه والنساء زنانا والولدان ماشومان الذین هغه مستضعفین چې هغې د هغه ځای نه وتې هم نه شي ظلمونه ورته رسېږي الذين يقولون هغه کسان چې هغوی وایي ربنا او رب زمونږه اخرجنا وباسې مونږه من هذه القریة د دې ښار نه الظالم آلها چې ظالم دی آل د دې ښار واجعل لنا من لدنک ولیا پیدا کړې مونږ لپاره د خپل جانب نه ولیا څوک پروټیکټر واجعل لنا من لدنک نصیرا پیدا کړې مونږ لپاره د خپل جانب نه څوک هیلپر څوک مدد کوونکی نو الله تعالی فرمایي باعث موجود دی ما تاسو ته باعث ښودلي دوه شیونه چې جنګ اسلام کې لازم او واجب دی نمبر اول چې چا در باندې جنګ یې پوس کړو کاونټر کېږي دا ولیک مثال احمد چې چا در باندې جنګ یې پوس کړو نو څه به کوي ناسته ورته چې د خیر لازم نمبر دویم چې ستا د مملکت یا ستا د عقیدې خلاف کانسپیرسي کوي څه کوي دسیسه کوي دسیسې کوي نو کاونټر کېږي دا دویم نمبر درېیم دا چې مسلمانان د دین په اساس باندې هغې سره ظلم کېږي
هغه بل هیڅ جرم نشته. څه جرم دی چې مسلمانان نو بیا به څه کې د ظالم خلاف به ودرېږي. دریم او څلورم سوره حج کې الله تعالی فرمایي الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق، چې مسلمانان صرف د هغوی د عقیدې په بنیاد د هغوی د پراپرټي نه ایستلی شوي دي. نو د ریکپچر کولو لپاره بیا څه کې جنګ به کوي. الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړلې یقاتلون هغوی قتال او جنګ کوي په لار د الله کې. والذین کفروا کسان چې کفر کړی دی یقاتلون هغوی جنګ کوي فی سبیل الطاغوت په لار د طاغوت کې. الله تعالی وایي مسلمان د الله لار کې جنګي او کافر د طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتال کې د شیطان دوستانو سره. ان کید الشیطان کان ضعیفا، تحقیق سره تدبیر د شیطان کان ضعیفا دا کمزور دی، بالاخره به دې ډیفیټ کیږي. الم تر الی الذین قیل لهم، اوس الله تعالی مسلمانان د لغو له طعنه ورکوي. څه ول ورکوي؟ یو طعنه ورکوي چې دا کوم کسان چې جنګ له نه دي خپلم رسو کېږي یا نور هم رسو کوي. همدغه خلکو چې تا ته به وي دغه خلکو تا ته به وي یاره چې مونږ ته د جنګ اجازت راکړه که نه دا مونږ سره زیاتې ولیکي. تا ورته کیف یو ټایم وخت به راشي هولډ یور هارټ صحیح. نو بیا او بله یاره چې نن پلانې دا ډېر زیاته وشوه تاسو دې مونږ ته اجازت نه راکوئ که نه صحیح. الله تعالی وایي اجازت نه راکړه. شاباش. الم تر الی الذین، آیا تان دی کتلیا کسان قیل لهم چې دوی ته ویل شوي کفوا ایدیکم، کفوا اید بند وساتئ لاسونه خپل. څه مو وایي ریټالیټ کوئ ما که څوک نفل زیاتې کوي ریټالیټ بیکاز دس از ناٹ دی ټایم چې څوک پورې تیار نه وي چې څوک پورې نه ته به ریټالیشن هم نه کوي. ریټالیشن به کله کوي چې بیا خوله ماتولی شي. ریټالیشن به کله کوي چې کله بیا خوله ماتولی شي. قیل لهم کفوا ایدیکم، چې بند وساتئ لاسونه خپل. څه کوئ؟ واقیموا الصلاة، منځونه کوئ. وآتوا الزکاة، زکاتونه ورکوئ. نو چې ټایم راغی فلما کتب علیهم القتال، چې کله لازم شو دوی باندې جنګ، اذا فریق منهم، یو ډله دغه کسانو نه یخشون الناس، د یریدل دشمنانو نه که خشیت الله، لکه مسلمان چې د خدای نه سورې یریږي، چې د خپل دشمن نه بیا دوره یېرېدل چې لکه مسلمان د خدای نه سوړ یېرېږي. او اشد خشیه، یا دی ډېر زیاتو د دشمن نه په یېره کې. وقالو الله تعالی وایي چې بیا همدغه خلکو دا پرون تا ته یاره جي اجازت راکړه که نه صحیح د جنګ اجازت. نو الله تعالی وایي چې نن د جنګ فرق نو نن وایي یاره دې جنګونو منګونو څه ضرورت دی. وقالو ربنا زیر او رب زمونگا لما کتبت علینا القتال، ولی تا فرض کردی مونگ بانے جنگ، لولا خرطنا تا ولی نیم وخر کردی مونگا الى اجل قریب، تا یو نزدے وقت بورے. یعنی مونگ لبدے لگ نور ٹائم عمرہ کرے گی، مونگ لبدے لگ نور وقت عمرہ کرے. قل تورتا آیا متاع الدنیا قلیل، چی وقت دنیا دیر لگ دے چی نور وقت میں ڈھکڑے ہوتا تو عمرہ شوئے کرے گوئی نہ ہمت بڑی بیا کر رکھو. والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت بہتر دے آچار پارا یریجی اللہ نا. ولا تظلمون فتیلا، ازیاتے بنشکو رسا تمہارے دیر لگ. نو فتیل نصیر و کتنی دوارے یاد ساتے اینما تکونو یدرککم الموت. اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم کسان چی جنگ دا نزی ولی نزی مرنے گی جنگ دا چی نزی آغا دا غشی مسئلہ با یاد ساتے آدھی یاد رکھنا یو دوست بل دوست سره مرګري څنګه ته وځي هغه ویننه توبه زما د جنگ نه ساتي نه اور کنه نه سړي دا hebat دي سړي باندې ته چې څنګه تر راځي دا hebat دا یې راحت شي یې راخو ډېر په تکلیف تیار شو چې رسیدو سره یو غشر راغلی په سر کې ورننوت د دې نیو مېلمه په سر کې اوس هغه بل سړی چې دا کوم کنس کړی خدای دا هغه چې په ماله کېدلو دی وایي چې مرګ یې راوستم دی پاتې هم ډېر یېرېده په شاید راواغسته ډاکټر دی راوړه صحیح ډاکټر او دا په وزرو والا غشی دی د دې خو به سرجري کوو څه به کوو سرجري به کوو چې راوباسو چې دماغ ته یعنې سر کې ننوتلی صحیح نو دی ډېر فکرمند دی چې خدایه او هغه وایي کولې ما تا ته ویلي چې مرګري ګوره مرګ به راوستم فلان فلان صحیح اوس دا زوړ ملګری
دی هغه ډاکټر نه تپوس کوي ډاکټر صاحب دی به ښه شي هغه ورته سرجري کوو نو که د دماغ د غشي سره دماغ رالل نو بیا خو نشي بچ کېدی مغزه که راغله نشي بچ کېدی او که مغزه ورسره رانل نو بیا بچ کېدی شي نو هغه زخمونه له واده کې دغسې هغه خلاف کړه زه که دې کپړی کې مغزه دا به دلته را صحیح دا خو سرجري مرجري مسله دی را اینما تکونو اوس الله تعالی وایي دا مرګ یوازې میدان جنګ کې نه وي کور کې سړی نه مرېږي اینما تکونو کوم ځای چې دی تاسو یدرککم الموت مومی به تاسو له مرګ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که یې تاسو په بلډینګونو ډېرو مضبوطو کې یې که بنکرو کې پراته یې نو هم به د مرګ ډیزي کټر هر ځای ته ننوځي نو ښه خبره دا ده چې بس بیا مخې لی راشه ولو کنتم فی بروج مشیده وان تصبهم حسنة اکه چېرې ورسېږي دوی ته حسنة څه خیر مال یقولون دوی وایي هذه من عند الله دا د الله جانب نه دی وان تصبهم سیئة هر دې کمزورۍ کې دې خلکو ته که ورسېږي مصیبت یقولون دوی وایي هذه من عندک چې دا مصیبت پیغمبر علیه السلام ته وایي دا مصیبت موږ باندې ستا د وجې راغی چې خیر به ورته میلاو شو پیدا چا راکړه یا الله که تکلیف به میلاو شو قل تورته ووایه کل من عند الله دا ټول شیونه د الله جانب نه دي فما لهؤلاء القوم پس څه شوي دي دې خلکو باندې لا یکادون یفقهون حدیثا چې دې کوشش نه کوي چې خبره باندې ځان پوه کړي ما صابک من حسنة ومن الله ما صابک چې رسېدلې تا ته د څه خیر نه دا د الله جانب نه دی وما صابک من سیئة او هغه چې رسېدلې تا ته من سیئة له څه بدۍ نه تکلیف نه فمن نفسک نو دا ستا د خپل عمل د وجې دی وارسلناک للناس رسولا امونږ لېږلې ته خلقو دپاره پیغمبر وکفا بالله شهید نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته څه دې دپاره ما نه رالیږلې چې ګینې تا ځان سره دوی له مصیبتونو راوړل دوی خو تکلیف ورته میلاوي دې چې راغلی بس دا مصیبت دی الله تعالی وایي ته خو ما پیغمبر لېږلې پیغمبري خو د خدای مهرباني ده اوس دوی پیغمبر دې نه مني وکفا بالله شهیدا کافی دے اللہ تعالی گواہ چت پیغمبر من یطع الرسول سوچے طاقت پیغمبر کی فقد اطاع اللہ نتاکی دے طاقت اللہ کرے ومن تولا اچاچ مخوالو دے پیغمبرنا فما ارسلناک غلیم حفیظا ندلے گلیم تعالی قطیبان نگران ویقولون اوس اللہ تعالی وی دغه کمزوری عقیدې خلک چې کله تا سره مجلس کې ناست وي یاره دوی وایي مونږ خو اوبیډین خلک یو اوبیډین خلک یو چرګ پېژنې که نه دا چرګ هم ډېر اوبیډین دي صرف بام ویلو دپاره که چاړه والا بیا راکړي بیا بلا چغې وایي منډې وایي تړ وایي ویقولون دوی وایي طاعت زمونږ کار اوبیډینس دی تا سره چې ناست دي دا منافقین پیغمبر علیه السلام ته وایي نو څه وایي تا ته امر کوئ دي څه تجربه خو وکړه فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ وَشَكَلَ دوی اوزی استاد محفلنا بیت طائفة منهم نو دشپے بیتا دشپی میٹنگ کے مشورہ کے او طائفہ دوینا غیر اللذی فغیر دا خبر تقولو چکاتے ویرے و بیگا دشپے واللہ یکتبو اللہ تعالیٰ لکی ما یبیتونا غمشور کے دوی دشپے کے فعارض عنهم تر دوینا مخوالا مور سر ڈسکس کوا چې تاسو بېګا ما ته څه وی بیا چې ما دلته ډلې بیا میټینګ ته پلان ځای کو یا مو څه ایجنډا وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی اګنور یې کړه فعارض عنهم وتوکل علی الله اعتماد کوا اللہ تعالی باندې وکفا بالله وکیلا کافی دے اللہ تعالی کارساز افلا یتدبرون القرآن آیا دے غور و خوض نکے قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ کچھ ویدا قرآن دا اللہ نا غلاوہ دا بلچا طرفنا لوجدو فی اختلافا کثیرا نو دیبا منتلے دے قرآن کے اختلافا کثیرا دیر دو تناقض او ډېر لوی کنټرډکشن خو دا د قرآن کې چې کنټرډکشن نشته دا دې خبرې دلیل دی چې دا د خالق کائنات کلام دی کنې د انسان په کتاب کې کنټرډکشن خامخا وي
इंसान की तुम लोग कैसे किताब लिख रहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दीर मारे का तुलारा किताब लिख रहे किताबुल सुनो मेरे किताबुल यार इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दे मशहूर किताब दे अगर किताबुल अगर वही मादे तलवी खजल चीज को लिखो में क्योंकि हर वार बने रिवीजन को जो तब्दीलियां को ले दा खबर को आगा दा फलाने फवा निदा से करेगा चलता खुदाए मुखालिफ था न पति इंडिया करनी मुख सही वे पे यो तबियत तुम दलती में दिया रिव्यू को न दिया पे चला कंट्रडिक्शन न बस ते तरह को तुम जगह किताब खदे दा यो द खुदाई किताब के शेख में कंट्रडिक्शन नहीं देखा इंसान न खबर है रजीमा आवल तफवा नहीं सके हलते फतवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना हम्ना रब्बाना जिमना बदकना मिनल कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिनहु मा जहलना व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाहु खैरुल हाफिज़ा व अरहमुर राहिमीन।